بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الله نوم سره شروع کوم چې هغه ډیر مهربانه ده، ډیر رحم کوونکه ده. دغه د قرآن پاک 53 نمبر آیات د سوره بقره هغې ترجمه دو په پښتو کې زه کوم او پوسه په اردي لیکلو سره ترجمه کیږي لګیا دو په اردی کې او لوندې په تورو لیکلو سره ترجمه کیږي په انګریزی کې او په سایډ کې هغه خلک چې هغه د عربی ټکي نشي نو هغو دپاره انګریزی کې همدغه عربي لیکلی شوی دو چې هغه دوی عربي په انګریزی هغه کې رسم الخط کې دوی بیای شي. نو ترجمه شروع کیږي وإذ أخذنا او چې څه وخت مو اخستال میثاقکم د تاسو نه پوخ تړون نی بني اسرائیلو ته یی چې تاسو نه ما پوخ تړون اخستال داسې موږ نه تړون اخسته کنه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ورفعنا فوقکم الطور او ورفعنا او بیا مور چک کړل فوقکم په تاسو باندې الطور یعنی کوه طور او یعنی دوی هغه د تورات ولا احکام نه منل. نو بیا الله تعالی فرشتو ته ویل چې تاسو د کوه طور په دوی باندې هر چک کو پوس نه باندې وناسو چې نه تړي بیا پوس نه پر وتره چتی کو. نو دوی د هغې نه وډو شول او بیا چې موږ منو اوس الله تعالی ویلي خذو وناسو کلک وناسو ما آتیناکم کیم څه چې مو تاسو ته دیر کړل یعنی تورات مې تاسو ته دیر کړل هغې احکام مې تاسو ته دیر کړل بقوت کلک وناسو. نو دا الله تعالی ویلي چې تاسو د تورات احکام چې کوم دي دا تاسو کلک وناسو په دې باندې عمل شروع کو. موږ ته داسې یی چې تاسو ته مو قرآن دیر کړل تاسو وناسو د قرآن کلک او په دې باندې تاسو عمل شروع کو. واذکروا ما فیه او واذکروا او یاد کو ما فیه کیم څه چې په دغه تورات کې دي یعنی موږ ته داسې هم یای شي چې یاد کو کیم څه چې په دې قرآن کې دي لعلکم تتقون کیدای شي چې تاسو پرهیزګاره شو. نو پرهیزګاره چې شي بیا خو د جنت وګټل بیا خو الله د ناروزي شو. نو دا ټول دغه دپاره یعنی د موسی علیه السلام او د تورات او د یهودو کیسه چې موږ ته تېرېږي دغې دپاره تېرېږي چې موږ په د قرآن باندې عمل وکړو. موږ دا خبرې زړه ته وچو په قرآن باندې عمل وکړو. او دغه ترجمه د قرآن پاک په پښتو کې وشوه وسره په اردو کې هم وشله وسره په انګریزی کې هم وشله. نو ملګرو د دې نه پاس د بلې آیات ترجمې راسې اجازت غواړم. الله حافظ.